السلام علیکم ناظرین او راځئ چې نن تاسو ته د سختۍ کلي یو بل سوغات وښیو او دا دی کلفه آیس کریم. نو دا کلفه آیس کریم چې دی نو زموږ کلي کې جوړیږي، تاسو ته دا ښکاري. دا ډېر زبردست آیس کریم دی، یو خو دا د خالصو څیزونو نه جوړ شوي دي. بس په دې کې پی دي او ملۍ ده پکې، فرني ده پکې، چینی ده پکې او لاچیان دي پکې. دا د دې نه جوړیږي او د دې نه علاوه دا محنت دی، دا چې تاسو ته ښکاري دا ډېر ګران کار دی، ځکه چې پوره نیمه ګنټه به دا چاټۍ چې دی نو دا داسې کې دی. هو لا اوس دته لږه اسانه شوه. د دې پلار به چې کله دا کار دا آیس کریم جوړول نو هغه به د ټیکري په چاټۍ کې به جوړول او هغه د ټیکري چاټۍ به ښه کافي درنه وه. هغه به چې بیا د هغې کې به یې اور هم واچوله، پکې به یې ورسره اوبه هم واچولې او بیا به داسې کوله دا اړکۍ به یې که نه. نو دې سره دا آیس کریم چې دی نو د دې نه د دې دا چې کوم انګریډینټس دي، پی او دا لکه پی شي پکې، ملۍ شي پکې او دا نور څیزونه لاچي او چینی وغیره دا چې دی کې مکس شي او بیا داسې کړي نو دا کلفي شي، لکه یخ شي که نه، فریز شي. چې دا کله فریز شي بس دغه بیا آیس کریم وي. نو یو خو دا بیخي خالص څیز دی، د انسان صحت ته هېڅ نقصان نشته دی لکه. او موږ له پکار دي چې بس دا خالصو څیزونو طرف ته راشو او دا مصنوعي څیزونه دا بند کړو نو زموږ صحتونه به بحال شي او هماغه د پخوا خلکو شانتې صحتونه به بیا زموږ هم وي. نو دا یو بهترین آیس کریم دی، دا زموږ د کلي سوغات ورته ووایه. لکه ډېر ښه دغه دی، زموږ کلي ته دې ته د نورو ځایونو نه هم خلک راځي او دا دلته خوري، ځکه چې دا دلته نورو ځایونو کې نشته. دی دا صرف دلته کلي کې خرڅوي او زموږ چې کوم نږدې بازار دی هلته کې دی هم دا خرڅوي. بس دا دوه ځایونه دي، د دې نه علاوه دا بل ځای کې نه میلاویږي. نو دی خو لکه دا یعنی یو خو دا محنت دی چې تاسو ته په ظاهره باندې ښکاري. دې نه علاوه دی کور کې لکه دا پی ګرم کي او په هغې کې دا چې څومره نور څیزونه دي، ملۍ او چینی او لاچیانو دا پکې واچي لکه. نو دا کور کې ګرم کي او د ګرمولو نه پس دا بیا په دې ډبو کې واچي، دا صحیح پیک کي او بیا دلته راشي، دلته پکې دا ووره ورته دې چاټۍ کې واچي او بیا پکې دا ډبي هم ورسره واچي او بیا دا شروع شي. دا پوره نیمه ګنټه دی داسې چمچ دې وخوړلو. څنګه چل دی دې ذایقه څنګه ده؟ ښایسته دي؟ ښایسته دي او دا صرف زبردسته ذایقه ده. دې کې څه دي؟ دې کې پی اچوي او فرني ده پکې، لاچیان پکې اچوي ذایقې لپاره، اوبه ده پکې او چینی به مې پکې که چیني ده پکې. مطلب دی چې ډېره ذایقه ولري، نور هر څه جوړه کړي. چیني هم پکې پایو که نه پی ولې جوړه کړې او تاسو یې هم پکې اچولی. ستاسو پرېکړه ستاسو خوښ صحیح ده. دې لوکیشن بس خاص ناک سخته کلي دی، سخته کلي شب قدر. زموږ یو سټاپ په ډېره شب قدر تنګ بازار ډېری بازار او دا ډېری بازار کې هم به تاسو ته میلاویږي. پخواني د ډېری بازار چې دی پخواني رکشه دا ډاکټر ابراهیم کلینیک سره خوا کې، پخواني د ډاکټر ابراهیم کلینیک سره خوا کې به تاسو ته په ډېری کې میلاویږي.
دغه رنګې دا آیسکریم مونږ وخوړل او مونږ ته دا بالکل محسوس شي زبردسته ذایقه یې ده او دا ذایقه ځکه ده چې دې کې ټول خالص څیزونه استعمال شوي دي او مصنوعي پکې اسم نشته نو زمونږ تاسو ته هم دا دغه دی چې تاسو خالص څیزونه خورئ چې ستاسو صحتونه ښه وي او د بیمارو نه بچ شئ او دې سره به لکه زمونږ په وطن کې د عامو خلکو روزګار هم ښه کېږي ځکه چې عام خلکه بس دغه ګولی شي زمونږ خلکو سره پیسې نشته دي چې غټې غټې کارخانې جوړې کړي غټ غټ کاروبارونه شروع کړي بس زمونږ خلکه همدا واړه کارونه کوي نو تاسو له پکار دي چې د داسې وړو کاروباریانو خلکو مرسته وکړئ د دې څیزونه یو خو دې تاسو ته څه مضر څیز نه په تاسو نه خوري بالکل ټول د باندې پاک څیزونه او خالص څیزونه خوري که دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو دا لایک کړئ او شیر یې کړئ په دې باندې کمنټس وکړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نوې ویډیوګان نوټیفیکیشن راځي